نن د هغه مسجد توهین کیږي د کم مسجد دپاره چې علما کرامو کلونو محنت او کوشش کړې ده. د هغه مسجد توهین کیږي د کم مسجد او محراب د آبادی دپاره رب العالمین په مخ د ځمکه باندې علما کرام پیدا کو. دا مسجد دا یو عام کور نه ده بلکې د رب العالمین د کور توهین او سپکوالی کیږي. اوس که یو انسان زما او ستا کور ته راشه او زما او ستا د کور بې عزتي وکړي، تاسو کتلی په 9 مۍ باندې چې دغه خلکو د فوج په کور باندې حمله وکړله او د فوجیانو کور ته یا دغه شان د کرنل یا د پولیس کور ته لاړل، هغه خلک هغوی ته څومره سخت سزا میلاو شو، حتی چې هغې پارټي هم په ختمېدو باندې ده. لیکن نن د رب العالمین د کور توهین کیږي، نن د رب العالمین د کور هغه عزت هغه د خپو لاندې کیږي. او زما مسلمانانو دغه حکومت دا دغه شان بې فکره ناست ده. ټولو مسلمانانو ته او ټول حکومت والو ته هم پیغام ده چې دغه خلکو ته مضبوط سزا ورکړي چې آینده دپاره څوک داسې کار ونه کوي. دا سراسر د رب العالمین ته د عذاب پیغام ورکول دی. دا رب العالمین په واضح طور باندې او ښکاره د رب العالمین ته چیلنج ورکول دی چې الله پاکه د عام ځمکه پرېږده، ستا په کور کې مونږ ګډېږو، ستا په کور کې مونږ ګانې بجانې اورو. دا الله رب العالمین ته واضح چیلنج د مسلمانانو خبردار شي چې دا د غیر مسلمو چال دی. الله رب العالمین مقابله لوی خلکو نه ده کړې، د قیصر او د کسرا ابو جهل غوندې کې خلکو نه ده کړې، د فرعون او حامان خلکو نه ده کړې. دغه مسلمانان دا بس د رب العالمین چیلنج سره د رب العالمین مقابله به کوي. من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانانو دوستانو، دغه یو ویډیو به تاسو کتلی وي چې هغې کې څه ډمان راغونډ شوی دی او یو مسجد کې د ډول پروګرام کړی دی او هغلته د ګړه او د ګانې بجانې مجلس یې لګولې ده. د ټولو نه اول خو رب العالمین په قرآن مجید کې فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث. دغلته عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ 3 پیرې قسم خوري او فرمایي چې دلته لهو الحدیث نه مراد هغه دغه ګانا بجانا او ساز او سرود ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې چې زما په امت کې به زرتر هغه بدبخت خلق برازي، هغه بد خلق برازي یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، چې هغې به زیناګانې، هغې به دغه شان د حریر او د شراب او دغه شان دي معازف نه مراد دغه ګانا بجانا او دغه ټنګ ټکور ډول دا به حلال وګرځوي. او بیا محترمو دا هم یاد ولرئ چې یو مسجد کې یو انسان دغه شان د ګړاګانې کوي، د مسجد کې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا پیغام ورکوي چې په مسجد کې په تیزه باندې خبره کول هم ناجایز ده، په مسجد کې تیز قدمونه اغستل هم ناجایز ده. باید چې یو انسان غور وکړي، فکر وکړي چې آیا په مسجد په دغه صحن کې د انسانان څنګه ګډېږي. په مسجد کې خو لاوډ سپیکر کې عام خبرې کول هم ناجایز دی. نن یو انسان را پاس یو په مسجد کې هغه عمل کوي د کم عمل د ختمولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته رالیږلی شوی دی. او بیا دغه مسجد دا یو عام کور نه ده، دا مسجد محراب او منبر دې دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غاښ مبارک شهید شوی دی. د مسجد او د محراب د حفاظت دپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک نه وینې بهیدلې دي. د دین اسلام او د شاعر الله او د مسجد او د محراب او د دین اسلام د دفاع دپاره د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د بدن ټوکړې ټوکړې شوي دي. دغه شان د زرګاو لکاو صحابه کرامو، دغه شان د لکاو علما کرامو د مسجد او د محراب د دفاع دپاره د دې د حفاظت دپاره د خپل وینه او د خپل جان نذرانه پیش کړې ده. بیا زمونږ یو داسې ملک چې هغه د لا اله الا الله په نوم باندې آزاد شوی وي، داسې یو ملک چې هغه اسلامي بیرغ
اوچتوو په ناره باندې هغه آزاد شوی دی. په داسې ملک کې په مسجد کې دغه جړاګان راتلل او ګړاګانې کول او په لاوډ سپیکر کې دغه خلک ګانې لګول او باید دغه بزدله خلک کم قوم چې ورته غیر چاپیره ناست دي او هغې ګوري. دغه خلکو نه خو شیطانان هم امان غواړي. شیطان هم چې کله الله اکبر ناره وشي دغه مسجد نه تخت شیطان هم دغلته نشي سارېدلی. چې کله یو انسان د الله اکبر ناره لګوي د بسم الله دغه چغې وهي اذان چې کله کېږي دغه شیطان هم دغه ځای نه منډه وهي. او نن دغه مسلمانان په دغه مسجدونو کې ګانه بجانه او دغه شاندې د ډول او دغه شاندې دا ګډېدل په دغه مسجد کې تاسو خو د شیطان نه هم بدترین خلک یې. او بیا د دې موجوده دغه حکومت نه هم موږ مطالبه کوو چې د 9 مې په واقع باندې چې د پاکستان دنیاوي امور او د دنیاوي نشاندهي کم توهین چې شوي وو تاسو دغه خلک را ونیول او جیلونو ته یې واچول سزاګانې ورله ورکړله. د حکومت نه دا مطالبه ده چې څنګه 9 مې په دغه واقعات باندې د خلک گرفتاری شوي دي ته سزا میلاو شوي وو دغه شانې دا مسجد کې چې کم خلک ګډېږي دوی ته د سزا میلاو وشي او دا کم کسان چې دوی ته ګوري دې ته هم د سزا ورکړی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث حضرت علی رضی الله تعالی عنه نه نقل ده چې رسول الله فرمایي چې زما په امت کې به 15 خصلتونه چې کله پیدا شي او دغه امت کې دا 15 خصلتونه چې دغه په امت کې راشي نو بیا به د الله رب العالمین دغه عذاب او دغه شانې د الله رب العالمین طرف نه به مصیبت نازلیږي. هغې کې یو خصلت او یو عادت دا وي چې په مسجد کې به په زوره زوره خبرې به کېږي. دا خبرې کول دا خو مسلمانانو ته یو ورکوټي کار ښکاري چې نن په دغه مسجد کې ګړاګانې مجلس لګوي نن په دغه مجلس کې ګانې بجانې کېږي. دا آخر کم اسلام او کم مسلمان او کم اسلامي ملک کې مونږ اوسېږو.